کولو الفاظو سره ویم چې پرونی کومه دوره وه د میا صاحب او پرونی کوم د ټوله اکټیویټي وه مشکوکه شوه. آیا دی د اسپتال کې د ټول نوخار د صحت ټیکې ورکولو له تلي او په دې باندې څه اکشن نه اخیستی کېدو؟ دې حوالې سره څه خبره نه شوه کېد، خو دا خبره په ریکارډ هم راوړو او دا د ټول نوخار ته هم کوو چې ستاسو صحت دومره ارزان شو چې هغه په 9 روپۍ تاله به د 100 روپو دوی درکوي، نو هغه به بیا همدغه چې د ویلوسف په ځای به تاله داسې سفرډین درکوي. ویلوسف قیمت زه جي په اسانه پښتو کې که تاسو پوه کړم نو 5,500 روپۍ دی. نو تاسو ما ته ووایئ چې د عام ویلوسف کیپسول په 45 روپۍ به داله د 5,500 شی څنګه درکوي؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو لنډه خبره کومه چې پرون ډسټرک هیډ کوارټر هسپتال ته زمونږ د ضلع MPA میا عمر کاکا خیل د پاکستان تحریک انصاف ضلعي صدر هم دی، هغې دوره کړې وه او هلته کې میډیا هم ورسره او ډاکټران ټول ټیم موجود و او د هسپتال د صورتحال جایزه یې اخیسته او په دغه ورځ هم په دغه ټایم هم په دغه ګنټو کې د دې نوخار د صحت سودا هم کېده او هغه سودا دا ده چې صحت کارډ حوالې سره ډېر یو اهم ایشو او اهم خبر هم تاسو له در کومه چې د صحت کارډ کم د ټیکې نظام دی نو 91 بیلو باندې هغه ټیکه ورکړې شوې ده. تاسو سوچ وکئ چې زه څنګه ویم چې دی به د 100 روپو شی به دی په 9 روپۍ کې مریض له ورکوي، نو همدغه شی وایي چې ما په دې مخکې هم خبره کړې چې ویلوسف په ځای به سفرډین او د پیراسیټامال به هم داسې څه کمپني وي چې هغه به بې موره بې پلاره او لوکل دوایانې به وي. نو زه کولو الفاظو سره ویم چې پرونی کومه دوره وه د میا صاحب او پرونی کوم د ټوله اکټیویټي وه مشکوکه شوه. آیا دی د اسپتال کې د ټول نوخار د صحت ټیکې ورکولو له تلي او په دې باندې څه اکشن نه اخیستی کېدو؟ دې حوالې سره څه خبره نه شوه کېدی. هغه ټول سیسټم هغه چې کم ټینډرې شوي دي او کم کسان کېنولی شوي او کومه طریقه، نو دا یو بیله سټوري ده او ډېره اوږده خبره ده، په دغې به هم خبره کوو. خو زه دې ټایم کې ټول نوخار ته دا مقدمه کېدم چې د نوخار د خلق، د نوخار د مشران، د نوخار د عوامي نمایندګان، ناظمان، کونسلران او مخوریز مشران او بیا ځوانان، هغه د خپلو مشرانو نه تپوس وکړي، د خپلو MPA-ګانو MNA-ګانو نه چې ته به ماله د 100 روپو شی به ته کم جادو باندې او کم د جادو چړي د تا سره چې کم انداز کې ومال هغه ته په 9 روپیالې تا دا داسې ټیکه ورکه او داسې صورتحال باندې دې ورکه. نو زه ګڼم چې پرون د دې تپوس پکار دی او دا پرونی اکټیویټي دا مشکوکه ده، زما په نظر کې مشکوکه ده، ځکه چې پرون هم دا ټول سیسټم شوی دی، ټیکه شوې ده او هغه ټیکه چې ورکړې شوې ده. نو مونږ په دې باندې اعتراض نشته چې چاله ورکه، چاله د چا حق و چا ته ورکول پکار و په میرټ باندې بېشکه ادې ورکي هغه چې XYZ هر څوک وي، خو دا خبره په ریکارډ هم راوړو او دا د ټول نوخار ته هم کوو چې ستاسو صحت دومره ارزان شو چې هغه په 9 روپۍ تاله به د 100 روپو دوی درکوي، نو هغه به بیا همدغه چې د ویلوسف په ځای به تاله داسې سفرډین درکوي. ویلوسف قیمت زه جي په اسانه پښتو کې که تاسو پوه کړم نو 5,500 روپۍ دی. نو تاسو ما ته ووایئ چې د عام ویلوسف کیپسول په 45 روپۍ به داله د 5,500 شی څنګه درکوي؟ دا زه د نوخار نه هم تپوس کوم او د دې نوخار مشرانو نه هم تپوس کوم چې آیا دی د دې تپوس کولی شي، د دې پوښتنه کولی شي
د دې سیاسي قیادت نم د دې تپوس کومه چې آیا دی دا اواز اوچتولی شي دا د نوښار د صحت ایشو دی او ما په دې مخکې خبره کړې چې دا ټول نظام دا دومره مشکوک دی ما سره په دې کلي کې داسې مریضان شته چې څلور اپریشنې په صحت کارت باندې وشوي او هغه خرابي شوي دي ټیک شوي نه دي وجه څه ده وجه همدغه ده چې 2 نمبر دوایانې پکې ورکوي ځکه ټیکهدار به خپلې فایدې ته ګوري او هغه به همغه شی کوي چې هغه کوم هغه ته فایده وي نو زه دا وایم چې دا صرف د ټیکهدار بیا خبر هم نه ده چې کومې پیسې بچ کیږي نو انشورنس والا خپلې پیسې الي او ټیکهدار خپلې پیسې بچ کوي هغه به ګټه کوي او بیا به ډاکټران او منیجمنټ او بیا منیګان ام پی ایګان هم که پکې ایسالي نو د دې خلقو د خدای حافظ او ناصر شي دا خبره ډیره سخته وه او دا ډیره سنجیده هم ده نو دا زه نوښار ته پرېږدمه دا پوښتنه او دا زه ټول سیاسي جمهور ته او دا ټولې میډیا ته چې هغوی د دې حوالې سره باقاعده په دې کار وکړي او سیاسي جمهور دې د دې پوښتنه وکړي چې ته به په 5,500 کم شی دی د 5,500 دوی د 500 دوی ابه ته ماله په 45 روپۍ کم جادو باندې راکې او دا به څنګه دوی وي ابه بیا هم دغه خاورې وي چې هغه خوره به ملاخی چې په زخم یې واچې نو زخم ټیک کوي دی خو بیا داسې شی درکوي چې هغه خورم په دغه قیمت نه کیږي نو زه دا خبره کوم چې وزیر اعلی صاحب دغه ستا عوامي جنډه ده او دا د ټول صوبایي حکومت ته ویم وزیرانو ته ویم امنیګانو ته ویم ام پی ایګانو ته ویم چیلنج ورکومه چې راشئ او ماله د ویلوسف لا د هغې د سټینډرډ بله دوی تاسو ماله په د 500 روپو شی ماله په 45 والی نو بیا به مونږ ومنو چې او یقیني ده دا کیږي خو که دا نه کیږي او دا نشئ کولی نو بیا د خلقو پورې خندا مه کوئ زه بیا ویم دا د نوښار د مشرانو سیاسي جمهور د ډاکټرانو د دې هسپتالونو د دې مریضانو د خویندو میندو د هغوی بېعزتي ده او د هغوی سپکاوی دی د دې نه غټ سپکاوی زه نه ګڼم چې په دنیا کې به څه وي ډېره مننه